بر را مخې ته شوی دی چې په نوخار کې د روژهماتي په وخت 8 کسان ډېر بې دردۍ سره قتل شوي دي. 8 کسانو کې 2 ښځې 2 سړي او 4 ماشومان شامل دي. دوستانو د دې 2 ښځو د 2 سړو او 4 ماشومانو اخر څه ګناه وه چې دا دومره بې دردۍ سره قتل شول، هغه هم د روژهماتي په وخت. نو چېرې تاسو د دې پوره معلومات نه ځان خبرول غواړئ که اوسه پورې چا زموږ د چینل مقام نه وي سبسکرایب کړی، خو موږ زموږ د چینل وخت سبسکرایب کړئ، د نشان څخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي. دوستانو دا واقعه په نوخار کې را مخې ته شوې ده چې تېره ورځ د روژهماتي په وخت 8 کسان ډېر بې دردۍ سره قتل شوي، 2 ښځې او 4 ماشومان. دوستانو د دې 2 سړو 2 ښځو او 4 ماشومانو اخر څه ګناه وه چې دومره بې دردۍ سره قتل کېدل، هغه هم د روژهماتي په وخت. ویل کېږي چې رمضان یعنې روژه د صبر میاشت ده. ځینو خلکو خپل صبر پریښی دی او خپل ټوپک خپله غوسه یې راغستې ده او خلک قتل کوي. دوستانو دا په نوخار کې درېیمه واقعه ده چې را مخې ته کېږي. د دې نه مخکې په نوخار کې 7 کسان ډېر بې دردۍ سره قتل شوي وو. اوسه پورې د هغې تپوس هم لا چا نه دی کړی چې اوس پکې نور قتل شو. دوستانو د هغه 7 کسانو ګناه وه چې هغوی په یو نوکرۍ باندې وران شوي وو. د دې 8 کسانو دا ګناه وه چې یو ښځه او یو سړي باندې د نن نه یو 15 میاشتې مخکې ښه حمله شوې وه، نو ښځې پکې هغه کسان لیدلي وو. خو ښځې ویلي چې ما کسان پېژندلي دي او پولیسو ته یې کسان ښودلي وو. خو هغه کسانو په عدالت کې خپل کیس رانیولی وو. د خپل کیس څخه کولو لپاره یې دا 8 کسان ډېر بې دردۍ سره قتل کړل. دوستانو د دې 8 کسانو نه ټوله ګناه نسبینه ګناه خو بیا هم ډېره بې دردۍ سره قتل شو. دې 8 کسانو کې یو ښځه وه چې هغه مېلمنه وه. هغه دوی کله چې مېلمنه راغلې وه او دوی ډایرکټ په دوی کور باندې حمله کړې ده او ډایرکټ یې په فایرینګ شروع کړې، نه ماشومانو ته کتلي، نه سړو ته کتلي، نه ښځو ته کتلي، خو بیا یې ډېر بې دردۍ سره قتل کړي دي. دوستانو دا په نوخار کې د 3مه 4مه واقعه ده چې په نوخار کې مسلسل را مخې ته کېږي. ډېرې دردناکې واقعې په نوخار کې را مخې ته شوې او په دې روژه کې خلک صبر کوي. ځینې خلک د خپل صبر نه لاسونه وینځي او خلک قتل کوي. دوستانو روژه د صبر میاشت ده. الله تعالی وایي چې تاسو صبر وکړئ، زه به تاسو د صبر اجر درکړم. خو نه دوستانو مونږ صبر پرېښی دی. مونږ ته پکار دي چې مونږ په کړو باندې صبر وکړو چې کله روژه تېره شي بیا هم مونږ ته صبر پکار دی. دوستانو چې مونږ کله روژه راشي د روژې میاشت نو خلک صبر پرېږدي او خلک ډېر زیات غوسې شروع کړي. دوستانو ډېره افسوسناکه واقعه په نوخار کې را مخې ته شوې ده. د یو کور 8 کسان ډېر بې دردۍ سره قتل شوي دي. اوسه پورې د دې 8 کسانو لا چا جواب نه دی کړی. دا وه زموږ نننۍ ویډیو. زموږ دا ویډیو خوښه شوې وي زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ، د نشان څخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي. والسلام.